انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه د ورځې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړی باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړی قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین وویل بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړی په کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کم مجلس کې د حضور پاک نومونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور خدي بل ولا نکی خدي صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم او دې نه وی نو رسول الله مبارک امین ویلې دی او خیره چا کړې ده جبرئیل علیه السلام غرق شوی ها وی چې په دویمه پوړی مې په کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دې دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کې چې د مور پلار د خدمت په وجه ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین د مور پلار خلک خیال نه ساتي رونو چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښځه یې نه راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کې د مور پلار قدر کوي قدر وی چې په درېیمه پوړی کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وی چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت وکړې ته چې روژه نه څونه عبادت وکړې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره ورځې په تکړه د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کومې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت دی ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله کټینګ شو تبه ده بیا نو ښکلی د مارونو خشته عبادت به کوو ښه انشاءالله اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې مونږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو ور هغه ځای نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دقه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي اے بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم الله سوال کوي باباجي زمونږ خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې وی چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دی ویلی ته په خپله وی چې ما نه غواړی نو خدای غواړم ده نه ګوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وی بخمه شته څوک
حاجتمند چې حاجت ولا پوره کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړې دي ماته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي. موږ ټول محتاج یو الله ته که نه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریاست بل څه پریشاني وي نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلی تهجد لږ خو ښکلی او بیا پیشمنۍ او پیشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي. خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې دې ورسره ولګي الله به در یادېږي. بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کوه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي. حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي انی صائم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده. نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني له به پاسول نو چې دا ماشومان به در ودې په جړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي د وجود ته نه ګورې اتی دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخت کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله کوشش کوئ چې د روژه خرابه نه شي. روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زموږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو. که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصانې کېږې مه نیسه. که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی. نو د رمضان